سورة زمر آیت نمبر 52 دویم رکو سلیرشتم سپارہ صفحہ نمبر 9 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم سورة زمر آیت نمبر 52 دویم رکو سلیرشتم سپارہ صفحہ نمبر 9 پدی آیت کے دا اللہ رب العزت یو قدرت اور دا اللہ تعالی قدرت دا ذکر دے چې رزق د الله تعالی په اختیار کې دی چاته وګوري الله تعالی فراخ رزق ورکي چاته وګوري الله تعالی چې کوم دی تنگ رزق ورکي نو دا رزق مالک چې کوم دی دا هم الله رب العزت دی په دې کې د بنده سه اختیار نشته دی اولم يعلموا آیت دوی نه پوهیږي ان الله چې بشک الله رب العزت يبسط الرزق چې فراخ کوي رزق لمن يشاء د پاره د هغه چا چې غواړي ويقدر او تنګوي ان في ذلك لآيات وبشک بدی کې نخدي لقوم د هغه قوم د پاره يؤمنون چې ایمان لري قل يا عبادي الذين اسرفوا الله رب العزت په دې آیت کې توبې طرف ته چکم دے انسان ته ترغیب ورکوي چې بنده به چکم دے الله نه توبه وباسي بنده به چکم دے الله نه توبه دا کوي الله ته توبه کوي او دا الله تعالی دا رحمت نه نا امید کیږي نه بنده ان الله يغفر الذنوب جميعا دې کې بعض علما دا وایي چې په دې کې ټول ګناهونه شامل دي د کفر شرک ټول گناهونه یو بنده چې کم دی کافر دی او آخري وخت کې دی چې کم دی الله نه توبه وباسي وی الله به معاف کوي نو بنده چې کم دی د گناهونو نه توبه وباسي او د الله تعالی د رحمت نه به نا امید کیږي نه بیا چې کم دی د الله تعالی یو بنده گناهونه کړی دي د الله تعالی حق دا چې کم دی د وهلې دی د الله تعالی حق ضایع کړی دی نو هغه په دوه قسمه دی یو د الله تعالی هغه حق دی چې د هغه قضا شته دی دا په توبې سره نه معاف کیږي مثلا منځونه بنده نه پاتې شوی دي زکاتونه د بنده نه پاتې شوی دي روزي د بنده نه پاتې شوی دي دا د الله تعالی هغه یو حق دی چې د دې څه شته قضا شته دی یو بنده نه منځونه قضا شي وي دي چې کوم دي د الله نه همیشه توبه وباسي چې یا الله زما ګناهونه زما هغه منځونه چې ما نه پاتې شي وي الله ماته معاف کا نو دا په توبې سره ګور نه معاف کیږي د دې چې کوم دي معاف کیدل څه شي دي چې دا قضا منځونه به راګرځي دا یو بنده نه چې کوم دي روزي پاتې شي وي دي نو دی به کوم دي د دې روزو قضا برونی په توبې سره دا روزه دا نه معاف کیږي اور دویم د الله تعالی هغه گناهونه دي چې داغي قضا نشته ده هغه په توبې سره معاف کیږي مثلا یو شرابي دي شراب اسکلی دي او اوس دې توبه وباسي نو په توبې سره الله تعالی د هغه د شراب گناهونه معاف کوي یو بنده چې کم دي د ټول عمر نشه کړی دا اوس د نشید کم دی قضا نشته دی ودا په سمانه په الله معاف کوي په توبې سره نو د الله تعالی حقونه په دوه قسم دي یو د الله تعالی هغه یو حق دی دا غي څه شته قضا شته دی نو هغه په توبې سره نه معاف کیږي او دویم د الله تعالی هغه یو حق دی چې دا غي څه نشته دی قضا نشته دی دې بدا بیا په سمانه معاف کوي په توبې سره قلت وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا عبادی الذین ای زما بندگانانو الذین اسرفوا
کوم چې زیادتی وکړه علی انفسهم په خپل ځانونو باندې لا تقنطوا من رحمت الله ننا امید کیږي د الله تعالی د رحمتنا ان الله يغفر الذنوب جميعا بشک الله رب العزت معاف کوي گناهونه ټول بټول انه هو الغفور الرحيم بشک الله رب العزت دے بخون کے مہربانا وانیبوا الى ربکم اور رجوع اکڑے دخپل رب طرف تا واسلموا او حکم امنے له من قبل تدین روان دینا ان یأتیکم العذاب چراشی پتاسو عذاب ثم لا تنصرون بیا بمدد نشکی دیستاسو واتبعوا او پیروی اکڑے احسن ما انزل تدیر خد هغه چې نازل کړي شو الیکم استاسو طرف ته من ربکم استاسو رب طرفنا من قبل الذين روان دي ان یاتیکم العذاب چراشی پتا سبحان عذاب بغدة ناگهانا وانتم لا تشعرون او تاسو ته خبرهم نوي ان تقول نفس چې وبوي نفس یا حسرتا اے هاي افسوس على ما فهغس فرت چې ما کوتاهی کړی دا فی جنب الله د الله تعالی په حق الله چې کوم کې د توبه اهمیت بیانې ان تقول نفس یا حسرتا على ما فرت في جنب الله الله وی چې د قیامت دراتلونا پیله پیله او د مرګ دراتلونا پیله پیله انسان ته پکار د دي چې دي سو باسي توبه وباسي الله فرمای وی ناګهانه به کوم نه په بنده باندې وا قیامت براشي عذاب براشي د وی به کوم دی بیا ډیر زیات خپېمانه وي او په دغه وخت کې به دا بنده په خپل بده خبره اقرار وکي على ما فرطت في جنب الله افراط دا ویل کیږي زیادته ته او تفریط ویل کیږي کوتاهه ته کمی ته نو دی په خپل وای چې یا الله ګوره ما ستا په حقوقو کې څه کړی دا کوتاهی می کړی دا منځونه کې می کمی ده حجونه کې می کمی ده پروجو کې می کمی ده نو الله فرمایي چې د دې ورځ نه پیله پیله بندل سپکا دي چې توبه وباسي توبه بندو وباسي هغه بیا په دې باندې دغه کیږي نه دې د ودی فرت یو د افراط او دویم د تفریط په دې باندې لږ ځان پوي کو زمونږ اهل سنت والجماعت مونږ ویو کنه چې مونږ دیوبندیان یو او مونږ اهل سنت والجماعت یو دې څه مطلب دی نو دا اهل سنت والجماعت اهل سنت ویل کیږي د نبی له صلوات و سلام په طریقو باندې عمل کوونکو ته او جماعت نه مراد د صحابه جماعت ته نو مونږ ته خلق وي تاسو ته خلق وي مونږ چې کم دي د کمی ډلې نه یو اهل سنت والجماعت ویره وي مونږ چې کم دي د نبی له صلوات و سلام طریقې او صحابو چې کومي طریقې اپنو کړی دي موږ د هغه ډلې نه یو ځکه موږ ته نوم یک دلی شوی دی اهل سنت والجماعت بیا د اهل سنت والجماعت د دې خصوصیت څه شی دی په دنیا کې چې کم دی اکثر خلق اهل سنت والجماعت دا ولي دي دا غي وجه دا ده چې د اهل سنت والجماعت دا د افراط او د تفریط نه صفا دي افراط ویل کیږي زیادته تا او تفریط ویل کیږي کمی تا نو اهل سنت والجماعت چې کوم دي نه افراط کوي نه تفریط کوي بلکې د دې پمینس کې اعتدال کوي اعتدال ویل کیږي میانه روي تا او یو منځنۍ لارې تا دې څه ویل کیږي چې اهل سنت والجماعت د افراط او د تفریط نه چې کوم دي یو صفا جماعت ته نه د الله تعالی چې کوم احکامات تی پاغي کې نه زیادتی کوي او نه چې د الله تعالی کوم احکامات تی پاغي کې څه کوي کمی هم پکې نه کوي اوس د دې وجه تاسو ته یو لنډ مثال درکم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
دا زمونږ عقیده ده چې نبی له صلوات و سلام د الله تعالی اخیری پیغمبر دی. نو مونږ د نبی له صلوات و سلام په محبت کې چې کم دی زیادتی نه ده کړې او داسې زیادتی نه ده کړې چې مونږ دا خبره وکړه چې نعوذ بالله من ذلک نبی له صلوات و سلام چې کم دی گویا د الله تعالی زوی دی. داسې مونږ ویو نه. لکه څنګه چې کم دی عیسایانو د عیسی علیه السلام په محبت کې دومره غلو وکړه دونه زیادتی وکړه چې سی ویله وی عیسی علیه السلام د چا زوی دی؟ د الله زوی دی. نو دا زمونږ عقیده ده چې عیسی علیه السلام د الله زوی هم نه دی. نو دا چې کم دی زیادتی نشو. او دویم عیسی علیه السلام سره چې کم دی زمونږ محبت ته خو کم هم سره نه دی. مونږ وایو چې عیسی علیه السلام عام بنده نه دی بلکې دا د چا پیغمبر دی؟ د الله تعالی. نو دا د اهل سنت والجماعت یو طریقه شوله چې نه افراد کی او نه سکی تفرید کی بلکې د دې پمینس کې چې کم لار ده او هغه لار د صدا د اعتدال ده، هغه د نرمۍ ده، هغه د شفقت ده. دې د وجه کم دی اهل سنت والجماعت دا د افراد او د تفرید نه چې صفا ده زکه وت الله تعالی په ټوله دنیا کې څور کړی دی قبولیت ور کړی دی. نو دا خبره به ان شاء الله یاد ساتو چې اهل سنت والجماعت چې څومره دي د الله تعالی په احکاماتو کې د خپل د طرف نه زیادتی کوي او نه پکې د خپل د ځان د طرف څخه کوي نه پکې کمی کوي بلکې د دې پمینس کې چې کوم مینز لار د هغه دی اختیاري. نو الله به فرمای وی اورز د قیامت بنده باندې چې کله اقدمی سره شي د باندې چې کم دی عذاب راشي قیامت راشي او د چې کم دی توبه نه وستلی وی دی بسویا علامه فرت فهغه چې ما کوتاهی وکړه فی جنب الله د الله تعالی په حق لکه وان كنت لمن الساقرین او دا چې هم ز لمسخر کوونکو نه او تقول یا ابوای لو ان الله هداني کچری الله هدایت کړي او ماته لکنت نخامخ بزوم من المتقین لپریزګارانو او تقول یا ابوي حين ترى العذاب فكم وقت دي ويني عذاب لو ان لي كرة تكاش مال ولي واپس للوي فاكون من المحسنين تشمز لنكانوا خلقنا بلا ولنا دی بچ کم دی الله ته ورځ د قیامت ګناګار بنده الله ته یو دا هغه بو کی یو حسرت بو کی یار وی زب دوباره دنیا ته بلار شم الله ته وی زب دنیا ته واپس لاړ شم او چې واپس بیا راځم دوباره وی زب ګره د نیکو خلقو نه بېما نو الله به وتی چې دروغ وې دروغجنا مونږ ته مانه چې کم دی په دنیا کې هر یو خبره پوره کړې وا دنیا کې چې کم دی مونږ پیغمبر سره پر را لېګلو دې د پاره چې ته کم دی حقم او پیجنې باطلم او پیجنې په دنیا کې مونږه قران نازل کړو د دې د پاره چې ته حق او باطل او پیجنې نو ته په دنیا کې چې کم دی ځان په خپل گمراه کړې دي لہذا اوس دوباره چې کم دی دوباره چرته تک نشته دي دنیا ته تک نشته نو الله به ته جواب کوي بلا ولنا قد جاءتك آياتي بشكر غلي وتا زما آياتنا فكذبت فازدروا اغنلت بها فغيسرا واستكبرت اولوي اغرتا وكنت اشويت من الكافرين لكافراننا ويوم القيامة وفرز قيامت ترى الذين بنبتها خلق كذبوا على الله دروغ بيترل بالله تعالی باندې وجوههم مسودة چې مخونه بداغي تورشوی بوي الیس فی جهنم عین دې په دوزخ کې مثوان زي للمتکبرین د کبر جنونا واخر دعوانا الحمد لله رب